پکې زه تا مزه خو غلط دی تا نیم راغلی که نه ته رضوان پر زما خبرې شي تاسو سره خو مې نه شي که نه هغه داسې کار وکړه زما د ملګري سره خبرې وکړه ورکوي. السلام علیکم مولوي صاحب محترمه. دواړه ډېر غوسه یار دا صلح خبرې دي او دا د مینې محبت خبرې دي او تاسو په دواړه شور کوئ. څنګه لې خیر دی؟ خیر دی ما خو دې صفي الله لږ تېز دی که نه زه رضوان سره راغلی رضوان زما د کلاس ملګری دی که نه هغه سره چې نو هغه په کوم ماحول کې خبرې شوي دي که نه هغه په دې انداز نه دي شي لکه صفي الله چې څنګه لګیا دی پوه شوې دي دا ګیله کوي صفي الله صاحب دا ګیله کوي چې کلي کې موږ پسې دا مشوره کړې ده چې موږ ته مناظره وګټله او دې سره پې کوي نه نه دا غیر لکه دا غیر تحقیقي خبرې دي که نه ګوره د ریکارډ حواله هم ورکوي چې موږ سره ریکارډ موجود دی موږ ریکارډینګ هم دا پیش کولی شو که نه خو دا بهرحال هغه ځان ته خبرې دي ستاسو د قضای عمرې باره کې څه نظریه ده که نه موږ خو تحقیق کوو ها طالبان د حق یو که تاسو سره قوي دلایل خو بیا نه کوو موږ لیوني یو چې کوو یا چې یو شی ناجایز یو حرام یو موږ یې کوو ګوره زما په دا اشکالات که نه جی تاسو زما په خپل جاري کوم خپل اشکالات او فتاوو لیکلي دي که نه جی صحیح ده نو فتاوو یو دا خبره کړې وه چې یاره قضای عمرې که په دې بنیاد وشي چې دا د ټولو منځونو لپاره کفاره ګرځېږي یو سړي د ټول منځونه قضا دي که نه او دا د هغې لپاره کوي نو دا خو صحیح نه ده ځکه چې مونځونه د نه څومره قضا دي دومره به راګرځي دا نه چې پنځه مونځونه هغې لپاره کفاره وګرځېږي نو ما ځان نه تپوس وکړو چې یاره دا تاسو په کوم بنیاد کوئ که نه نو هغه وایي چې نه دا مونږ د ټولو مونځونو لپاره کفاره نه ګرځو خو دا مونږ د استحباب په درجه کې کوو چې اب عمل دی چې یو سړی دا مونځونه وکړي نو دا د هغې دپاره کفاره ګرځي نو ما وایي چې یاره استحباب په درجه کې هم چې کېږي نو هغه چې تا نه څومره مونځونه قضا یې هغومره به کې لکه دا پنځه مونځونه د نور دپاره نه کافي کېږي فتاوو دا لیکلي دي دویمه مسله پکې دا لیکلې ده چې دا چې کله سړی باندې فرض وي قضا مونځونه په ده باندې فرض پاتې که نه نو دا بیا د باندې فرض ده او که په نه استحباب په درجه کې نفل درجه کې کوي نو بیا نفل کې دا مسله ده چې بغیر د تراو نه نفل نه دي جایز په جمع دا فتاوو لیکلي دي که نه بیا بله خبره یې په دام کړې چې مثلا دا د اخرې جمعې تخصیص ورته کېږي که نه یو سړي باندې نه قضا مونځونه پاتې دي نو به زر تر زره راګرځوي اخر رمضان ته به یې نه ساتي لکه دا یو قباحت یې پکې لیکلی و که نه بس دویمه قباحت یې پکې دا لیکلی چې ابتدا د مفترض په متنفل پسې دا ناجایز ده نو که یو سړي باندې د ماسپښین لمونځ فرض پاتې دی قضایي او دلته استحباب درجې سره کېږي او یو سړی راغی هغه دې د نفلو جمع کوي او هغې ورپسې د فرض نیټو تړه نو دا قباحت پکې راځي بل عوام یې دا کیده لري چې یاره دا له ټول عمر دپاره کفاره ګرځېږي دا قباحت یې لیکلی دی بله پکې دا خبره لیکل ده چې دا د نفلو جمع نه ده دا ناجایز ده د نفلو جمع بغیر د تراوو نه کمی تراویح یا خو موقت یا خو نفل د صحابو نه نو هغه خو څه خبره نشته خو اجماع ده نور د عام و نفل ناجایز ده بل قضایي مونځونو کې دا مسله ده چې دا به وایي پټ کې دا به پټ کې دا ښکاره به نه کېږي لکه اوس قضا مونځ کې نو ته سړي ته چې راته څه کې ته چې قضا مونځ کوم نو قضا مونځ دا مسله ده چې یاره ته خو د دې اقرار کوې چې ما نه مونځ قضا شوی دی قضا شوی دا اظهار د معصیت راځي بلکې فتاوو خو دې پورې لیکلي دي یو سړی د وتر لمونځ راګرځوي که نه نو دا الله اکبر د دوی قنوت ته نه کوي او که نه دا ولې خلکو ته پته لګي چې یاره دی قضایي لمونځ راګرځوي نو دا یو څو قسمه خبرې لیکلي دي خو ما دا ټولې رضوان ته ونه کړي که نه ما رضوان ته ویل لره خلک تاسو پسې غلطې خبرې تړي او مېل دا انصاف نه دی نو زه خپله راغلی یم دلته ذکر کې مناسمه ستاسو والد صاحب سره بنچې لیکلي دي مېل خلک غلط کا خلک مېل معمولي اختلاف لري او د کفر او د اسلام جنګ جوړ صحیح خبره ده اسلام جنګ نه دی یو مولا دی په یو مسلې باندې عمل کوي یو مولي ته دی په بلې مسلې باندې عمل کوي نه دا کفر او د اسلام جنګ نه او مېل خلک دی د کفر او د اسلام جنګ جوړ مولوي صاحب محترمه ستاسو ټولو خبرې تقریبا چې نه جوړېږي که نه دي تاسو اول فرمایل چې فتاوو د دې قباحتونه ذکر کړي دي لکه دا کمې فتاوی دي د فقه د کتابونو خپل درجات دي د فقهاو خپل درجات دي که نه دا خو تاسو ته پته ده چې مفتي د فقهاو په اصطلاح کې مجتهد ته ویلی شي
دا کوم فتاوا دونه کړي دا فتاوا قاضي خان ده که فتاوا علمگیری ده که دا فتاوا برهنه ده که خلاصه الفتاوا ده هغه مولیانو کړي کنه د کراچۍ چرته یو مفتی صاحب را پاسې دلې د 14 صده یا د سیپونو یا د ثوابه او یا د هندستان کنه نه دا نه فتاوا دارلوم لګ مافي غواړم تاسو خبره ډیره په غور سره وره تاسو د خبرو خلاصه هم درته ویم او یو خدای صدا خبرو کده فتاوا وضاحت براته وکي چې کوم فتاوی دی بل تاسو ول چې فتاوی قباحت ذکر کړي دي د قباحت تعین براته وکي چې دا قباحت شرعي او کدا عرفي دی کنه جی او دویم دا تاسو ول چې عوام و چې دا د ټولو منځونو کفاره ګرځيږي دا عوام ورای خو نه دا او موږ دا نه وایو چې یو سړی د ټول کال منځونه نه کوي او د رمضان په اخیری جمعه باندې د قضا یمریو کې بس دا د ټول منځونو کفاره شو کله وایي دا نظریه بالکل غلطه ده که د هر چا دا نظریه موږ دغه خلاف یو دا وایو ټول کال منځونه به کوي او کچرته منځ او داس کې فرق راغلی جامه کې فرق راغلی بدن کې فرق راغلی دا د احتیاطونو کې او دا فتاوا نور الهدى ذکر کړی دي چې دا به د ټول عمر یعنی د شپېتو کالو قبول شي عبادت ثواب الله تعالی دا یو کالو تقریبا خي او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه مرسل حدیث ور باندې هغه نقل کړی دی دا حدیث باره کې ته ورسته ما حدیث باره کې ته ورسته ما یو کوي کنه جی تاسو ځان سره ما خبره نوٹ کوي کنه جی قبل تاسو دا خبرو کې چې یاره قضا منځونه ور باندې پاتې نو هغه کنه که فرض ور باندې پاتې دا غیا دا کول د باندې فرض دي او چې موږ وایي چې کوم ور باندې پاتې خو به کوي اخو به کوي کنه خو دا خو غینه نه مجره کیږي کنه دا خو موږ احتیاطاً کوو کنه دا غونه چې ور باندې پاتې شپړه ور باندې پاتې یو جمعه د منځونو کې به د ټنکی وي چې ګنې هغه قضا ماروړه نه هغه به کوي چې کوم د تمولم یو کم پاتې هغه لازمان کوي چې هغه کې فاسق دی ګناګار دی او بل خبره تاسو کچره دي د تخصیص د اخیری جمعې کوي او دا تخصیص کوي کنه نو دا تخصیص په د حدیث د حضرت علی رضی الله عنه کې راغلی دی او بل موږ دا نفل غنو په درجه د استحباب کې غړو کنه او ځکه غنو چې د مستحب دوه تعریفونه شي تاسو خپل علماي ماشاءالله د مستحب یو جز د تعریف داري چې ما فعله النبي صلی الله علیه وسلم مره وتركه اخرى یو تعریف داري یو جز بل دا ما احبه السلف چې سلف خو غنلې وي فقها زموږ سلف دي کنه دا د نور الهدى والا ذکر کړی دی بل کزه امریت په دین کې اصل موجود دی لمګری ذکر کړی دا نور فقهاو ذکر کړی دا تحتوی ذکر کړی دا کنه جی او پات شو تخصیص خبران او تخصیص خبره خو یوازې زموږ کزه امریت نه ده کنه جی دا خو بیا تاسو سوال ول سپیکر کې وای چې داخل کو شبي جمعه خاص کړی دا او بس تزان پوره تړي دام ناروا ده دا تخصیص نه ده کنه جی دا یو ارزو یو خیر لک مقرره ګورا شبي جمعه غي تخصیص کوي کنه نو موږ دا نو چې شبي جمعه غي تخصیص کوي نو هغه کوي هغه خنه کوي ولکه دا جواب غلط دی چې تاسو وایي چې مطلب هغه تاسو به ان شاء الله زموږ تاسو نو امید د جمعه کې به تاسو د اسلام د خلکو کوي چې دا شبي جمعه تخصیص کړي د خالی پشپه دي جمعه پشپه د بدعت دی دا خنه کوي ان شاء الله تخصیص خو ګمار دی لکه کنه که تخصیص کوي کنه او بل خبره ده چې عبدالحی لکنوی سے مجموع رسائل کې دا لیکلي چې خېش په ورځ په یو نفلي عمل سره خاص کول تخصیص کول ناروا دي احادیثونه ثابت کړی دي بلکې موږ تاسو قران کریم وګورو کنه چې هغه نم ثابت دي د یوسف علی السلام روریانو د یوسف علی السلام سره سونک او چې بیا کله خبره سره جوړه شو سره صلح وشو تعارف شو واپس د مصر نه کنعان ته د کنعان نه مصر ته یعقوب علی السلام لاړو بچیم لاړو یوسف علی السلام سره ملاقات شو نو د روریان د یوسف علی السلام شیو په خپل ګناه باندې معترفو نو بابا جان یعقوب علی السلام ته سوی یا ابانا استغفر لنا انا كنا خاطئين هغه ورته سوی سوف استغفر لكم ربي زر دې زبر درته د رب العالمین نه بخنه او غواړم په دغه دی ابن کثیر نو واخلا در شوکانی پورې او قاضی ثنا الله پانی پتی پورې خطیب شیربونی پورې ابو هان اندلسی پورې چې څومره تفاسیر ګوري کنه هغه د لیکلي چې دا دوی د جمعې شپې ته رستو کړي وا کنه جی دا دعا یعقوب علیہ السلام باندې فرض او واجب او کده چې سنت وا اسم نو مستحب خبره لکه مطلب تخصیص نشته تاسو خبره مقصد دا دی تخصیص ته دی هغه ته شپه خاص کې کنه جمعې شپې ته دعا رستو کنه یعقوب علیہ السلام جمعې شپې ته دعا رستو نه ک ولی رستو کړه دا فرض او واجب وا خو د نبی د فعل نه معلومیږي چې یو نفلی عبادت یو شپې ته رستو کې او هغه شپه په خاص کې پروانه کوي ورجانه
او جمعې فضیلت د پاره بل خبره ده تاسو وګورئ کنه عقیده د تخصیص خو بنه د عقیده د تخصیص خو بنه ساده کنه ټیک د چې مثلا د جمعې په شپه باندې یا تهجد کې دعا قبلېږي کنه دا تخصیص او خاصه ته ویل کې تاسو دا مولوی صاحب ګوره یا مطلب د شریعت نه یو د فعل د پاره د یو امر د پاره د عبادت د پاره ځین نه خاص شوی کنه جی او هغه ته خاص کې نو دې ته لزوم وي او لزوم در شریعت طرف نه راځي په امر کې لزوم نه شته بل لګو سیدو وخت مو لازم دی تابانی دا لزوم د جانب الله نه دی کنه جی نو نوافل کې خدا مسله راځي ټیک ده چې سړی دی وخت د وجه نه دی او څه د وجه نه هغه ټیم کې کینې څه کباحت پته نشته تاسو مولوی صاحب د لزوم خبره دا خبره کول چې هغه نه علاوه په بل ټیم کې نه کول کنه مولوی صاحب محترم تاسو یو خبرو کې د لزوم خبره مګ لزوم شریعت سره نه وي شریعت سره ناغه ته الزام وي لزوم تم کولې زم کولې شم په ځان باندې دوه رکعات لزوم کا لازم کا دا ته کولې شي الزام نشي کولې الزام هغه متعدی باب دی لزوم لازمی دی من استغفار بس معنی که حدیث کې راغلي شریعت مطابق استغفار لازم کوي او مولوی صاحب تبل ګورم مولوی صاحب تبل طرف لاړې کنه مولوی صاحب بل تا چې کوم خبر زما خبر اورا بل طرف لاړې تاسو خبره الزام ګورم شریعت کې الزام منه دی هغه فعل چې کله جانب چې کله شریعت ته پای کې دا غن او لزوم منه الزام په لزوم دی پوي کوم خیر دی هغه خبره نه متعجل مو پوي کنه مو پوي کنه نه پوي حدیث کې راځي نبی له سلام فرمایي چې من لزم الاستغفار چا چې په ځان باندې استغفار لازم کده لزوم مسله ده الله تعالی ورته د هر غم نه یو مخرج پیدا کی او يرزقه من حيث لا يحتسب غیبی رزق بل الله تعالی د لور کی دې حدیث بتاو څه جواب ورکوي نبی له سلام فرمایي چې چا په ځان باندې استغفار لازم ک لزوم یو کو کنه استغفار خو فرض نه دی واجب دی هغه دا لزوم نه مورا لگا کم چې تاسو هغه لزوم دار چې معنی سره هغه او کی عمل او کی دا معنی نه چې موږ کو کنه دا کونن لزوم څه ته وای ګوره ته د لزوم لام زی میم او لام زی او میم کومه کنه مولوی څه سمانه ده لکه سمانه شو لزوم دا معنی چې معنی دا کار او کو دا کار د او کو دا معنی دا نه لازم کو بل تاسو د لزوم چې کوم تعریف کو کنه چې شریعت یو وخت نه خو درې وغه مونږه خایو دا فقها شریعت نه بهر خلکو کدن نه خلکو دی خدا وخت خودلې دی کنه د رمضان په اخیری جمعه کې دا وکي اخیری جمعه کې خو په دې نیت نه کنه چې بس بل کې نشي کیږي اوس په کې نیتونه وتل مولوی صاحب او بل خبره تاسو دوکه مولوی صاحب کنه چې کزای عمرې چې کم دی کنه او مناس دا قیده ساتي چې دا ټول منځونو کفاره ګرځيږي نه جواب ما د فتاوی نور الهدى په حواله سره درته وکړو او بل تاسو چې اقتدا د مفترض متنفل پس ناجایزي نو دا اقتدا د مفترض پسې وي دا خو احتیاطي منځ دی چرته غ نفل کوي یا اقتدا د متنفل پسې ده او بل خبره تاسو دوکه چې قضا منځونه پټ کوي هغه کې به جهر نه کوي فقها ټول د لیکلي چې څومره متون دي تاسو متون ګورئ مولوی سي محترم هغه د لیکلي چې تانه جهري منځ لاړ شي ته مخیری تانه جهري منځ لاړو کنه بیا د قضا وروړه ته مخیر کته دا په جهر کې ته بالکل جواز دی په جهر یو کا حتی چې د شپې په نفل د جهر اجازه ورکړي فقهاو د شپې تهجد سره قیام الليل تهجد هغه کوم په جهر کولای شي مولوی صاحب هغه جهر خو د قرات مراد دی کنه د خپل بندا نه جهر مراد تاسو جهر د قرات مراد دی هغه جهر د قرات مراد دی جهر د څه مراد دی تدعی ته مراد ده تدعی دعوت ورکول ته مراد جهر دا معنا چې ټول خلکو ته دعوت ورکړي هغه ته جهر نه وي مولوی صاحب هغه ته اعلان وي هغه ته له سبیل تدعی وي جهر خو ښکاروالی ته وي دا خو جهر چې ذکر شي دینه مراد په اصطلاح د فقهای کرامو کې هم د جهر د قرات مرادي کنه ګوره مولوی صاحب زه خپل ځان نه زما خپل ځان دا طبيعت ته کنه جی چې چالاکی نه را چالاکی جی دا دلته زما ته خو نه راکله کوم مثلا یا ته ما چې کیا زه به تا چکم کنه دا مقصد نه کنه تاسو خبرې تمام مکمل که تاسو فکر وکړئ تقریبا 15 منټه کنه دا یو چالاکی کنه یو سره مطلب یو مخکې ساکت کو نه الله دې نه کې الله دې کې موږ زموږ عادت نه دی استاد زما په خبره پاس ذات دې تاسو ګوره دا خو راموز بجهر باندې نه چې خلک راغواړي علل اعلان علل تدای تاسو ته استعمال کنا او دا کذا موضوع مبارک دا خبره شي دا مولوی محترم تاسو نه ما تاسو کړو کنه چې تاسو د فتاوی ویل چې فتاوی قباحتونه ذکر کړی دي دا د چا فتاوی دي لکه چا ذکر کړی دا قاضي خان دي لکه فتاوی دارون دی بن
وګورئ د دارالعلوم دیوبند مقلد دی که د اوو طبقاتو د مجتهدینو مقلد دی؟ څنګه دي؟ ته د فتاوا دارالعلوم دیوبند مقلد دی؟ د مقلد د قول باره کې خو ګوره د مقلد د قول باره کې اصول فقهاو دا دي چې مقلد قول به ته علم مني قابل قبول بالی هغې ته بالا مسلم کېږي چې کله هغه ناقل قول مجتهدي که مقلد ناقل قول مجتهد نه د هغه فتوا به هغه باندې واپس ګزارولی شي. دا علماء د امام صاحب فتوا نقل کړې ده. صحیح خبره. اوه طبقاتو د مجتهدینو کې د چا فتوا په د قضیه عمره په تردید کې نقل کړې ده. تاسو زما خبره اوره مولوی صاحب چالاکی مکوې ګوره راځه چالاکی خو نه د الله بنده دا غوښتنه فتاوی دارالعلوم دیوبند ګوره خبره نشته هغې چې دی که نه هغې لاندې عبارات ذکر کړي دا خبره نه لکه د چا عبارت ذکر کړي تاسو ما ته حواله راکړئ مثلا که نه قاضي خاني پیش کړی دی فتاوا علمګیري پیش کړې ده د چا پیش کړی دی زه فهم کنه تاسو بیا تاسو کې په خیر تاسو په خپل بیا معلوم زه څنګه ګورم چې خلکو په دې جماعتونو ته خلکو پاتې او ته خلکو باندې بیا داسې خبرم شو کې چې ماته مناظره وګټل او دې سره قوي دلایل نشته قوي دلایل تاسو سره نشته تاسو سره وی دا فتاوا د دیوبند چې کوم دي دا قوي دلیل لیسه دلیل د شریعت سودی سلور دی کتاب الله دی سنت رسول الله مبارک دی اجماع او قیاس دی. زما خبر مولوی صاحب ته ګوره زار ته زما مولوی صاحب تاسو نه یو تاسو کوم ماته یو جواب اخیری زما خبر نبی رسول الله قضا عمر کړی ده کني ده کړی نبی رسول الله قضا عمر کړی ده کني ده کړی دی پجامه بالکل کړی دی کنه دغه ورته اصل شو کنه ها دغه ورته اصل شو کنه هغه فقهاو تعین کړی دی کنه نو بیا تاسو نه فرق کوی یا زما ګوره زنه فتاوی وی چې جماعت سره قضامونه کومي فتاوی وی یار کومي فتاوی وی چې نن نشل کال وړاندې لیکل شوی دغه فتاوی وی یار نو ته بر چا منی د دین ته تر رحمت الله علیه منما زبد هدایي مولا صاحب منما زبد علمگیری والا منم زبد قاضی خان منم زبد جامع رموز والا منم چې کوم و طبقه مجتهدین زبد هغه منم زغه د دیوبند او د بریل او د وابیان او د نور نه منم کنه زبد مقلد هغه خبره منم تاسو ګورم مولوی صاحب د دین ته د داخل په سره رسیدلې ده دا د منما د خبره منما چې ما ته سلف قول خو نه کوي کنه چې د سلف قول نه کوي د ځان خبره نه کوم قول نه کوي تاسو ما ته یو پیش کې د سلف هغه خیر بار حالا کنه دا وره چې دغه د پیغمبر علیه السلام چې کوم موضوعونه په جمع کړي قضایي جی او دا هغه موضوعونه دي چې کوم دا مسله شته چې د کایر قضا نبی رسول الله قضا عمر کړی دا کنه په جمع تاسو قیل شو چې هغه کړی دا او د بخاری قضا عمر نه کنه قضا عمر نه کړی قضا عمر نه معنا د چې عمر کې چې منځونه قضا شي هغه په جمع سره قضا کار وړل کنه قضا عمر نه شي کنه دغه ته وایي قضا عمر ورته نه وایي او مولوی صاحب استغفر اجتهاد کې کنه زما خبره مولوی صاحب اجتهاد نه دی کنه یار دا خو یو طالب هم په دې پوېږي چې نبی اسلام د عمر کې دغه دوه ځله مسکدا شوی د په جمع کړی دی داغه د قضا ګوره زه درته وایم کنه هغه ګوره هغه چې کله ټول جماعت د توجه قضا شي کنه دا مسله چې به پته قضا باندې قضا راګرځول شي چې جماعت د ود پاتې شو یا یو بل څه مشکل ته ټول نه پیوځه قضا شو نو هغه دا پوره چې په جمع راوګرځي اوس انفرادي له خلکو نه قضا شوی دی انفرادي چانه نن قضا شي چانه پرون قضا شي چانه د لفظ مخه قضا شي او هغه بیا د قضا منځونو جمع کوي په یو ځای باندې دا بیا چې کوم دی باندې بیا فتاوا رد کړی چې دا نه لکه کوم فتاوا په کړی دی کنه اظهار د معصیت راځي کوم فتاوا په کړی دی ما ته لکه مخکینه فتاوی پیش کړي کنه یاره مولوی صاحب تاسو مونږ چې فتاوی د علم دیوبند ګورا فتاوی فریدی ګورا رحیمیه ګورا ټول دا خلک نه منم دا مولوی صاحب ماده سینې دی ویلي تاسو تمویل چې زه د مقلد فتوا علمنم چې ناقل قول مجتهدی ویل لمن قلد المقلد د مقلد تقلید چې کوي عبدالحی لکنوی صاحب وي هغه ته هلاکت دی زه د دې تقلید باندې مکلف نه یم زه د ابو حنیفه تقلید باندې مکلف یم رحمه الله دا کوم دا مشران خپل نقل کړي کنه دا کوم نقل کړي د چا قول نقل کړي فتوا فریدی کې مفتی فرید صاحب دامت برکاتو هم ته پیش کړی مار د حواله درکې وګوره خیر د حواله څنګه راځي څنګه وګورم ته چې خلکو په جماعتونو تزین او تا کتل نه و تا ته یاد ما کتلې زماره مفتی فرید صاحب په علم باندې اعتماد دی زمان په اعتماد دی خو چې دا خپل خبرې تاسو ته اعتماد دی به خیر دی کنه زماره مفتی فرید صاحب زماره ما د پیش کې کنه یا مولوی صاحب زماره مفتی فرید صاحب جماعتونو ته کنه او مولوی صاحب زما خبره خیر لګوره جی خیر دی زماره مفتی فرید صاحب زماره جمله مفتیانه دا مولوی صاحب دارا ته وای نور پیدا ځه تاسو ماشاءالله مفتی کنه
لږ اقسام د قضا او مسله بیان کې تاسو جی زما خبره په څو قسمه ده کم از کم اسامي خو به تاسو پړو کړی او ویلي زما خبره د مفتی فرید صاحب دا کوړي څومره مفتي فتاوی د حقانیه جی فتاوی عثماني د مفتي عثماني صاحب دا فتاوی د علوم دیوبند فتاوی د هیمیا امداد الاحکام د اشرف علي ثاني صاحب کنه نورم ډېر فتاوی شته زما د خلکو په علم باندې اعتماد دی صحیح شو خان دا خلکو په دغه کار عمر باندې چې څوک دغه د پاره کوي د ټول عمر د کفاره د پاره کوي هغه دې راکړې تاسو ما څنګه په دې طریقې سره نه کوو صحیح ده موږ په دغه طریقې نه کو بیا خو ته جایز غني کنه خبر اوره چې په دغه طریقې نه کې د استحباب په درجه کې کوي صحیح ده مستحب درجه کې کوي چې موږ د استحباب په درجه کې کوو چې څنګه فرض قضا شي وي جی لکه احتمالي قضا شي وي نو موږ دا یو کو صحیح ده دغه نه باندې کوي او بیا جایز غني تاسو کنه بیا چې کوم دی کنه نو بیا هغه کې دغه اشکالات دي چې ګوره دا نفل شي او د نفل جمع د تراونه علاوه دا څه نه ده نه ولې څه لکه اوس تاسو خبره ما اورېدې کنه یو دوه خبرو زم کنه تاسو ویل چې زما فتاوا فریدیه باندې رحیمیه باندې اخر جمعې تخصیص کې دا پکې ناجایز ده خو ما مقرره کوي زه در خبره خلاصه وایم نه شو درته مزه خبره ختمو خو شي نه زه به زما اورې کنه یا به زما تاسو نورې خو شي لکه استاد د دیوبند باره کې ډېر خپل نظریه پیش کړه غوځو زما مور کنه زما څه نظریه ده زما تدوې ما چې زما د مفتی فرید سے پہله اعتماد دی تانی سے پہله اعتماد دی پټول اعتماد دی خو کله چې کله شریعت چوکاټ کې پکر خروان او ناقل نقول مجتهدی کله دی خپل یو اجتهاد خپل یو فتوا غیب نه مکلف نه یم دا ما سره کوړی مفتیان منی ما سره ټول مدرسې دا منی کنه دې مسله کې کدی مسله کې دغه د دیوبند علماو د مشرانو فقهاو اقوال پیش کړي یا ورسروي فعل الراس والعين کنوی د دې خپل فتاوی هغه په دې الزام نه دی په غیر وسنګ الزام شیا مولوی صاحب ما خبره زه خبره کوم او بل تاسو نه فرق کنه تاسو له صفی الله صاحب تاسو کوم حواله درکړه د بخاری حواله وا چې نبی اسلام د انس ابن مالک ورغه ام سلیم رضی الله عنها او چن صحابه کرامو یو غلام درې سلور کسانو ته داغي پکور کې دننه په نفل کې جمع ور کړی دا او بل فقها د نفل په جمع کې اقوال پیش کړي کنه په دې زمانه یو کتاب د استفسارات ما په دې مسله لیکلې دي چې مطلق د نفل جمع منه نه ده دو باره کې د دوه کسانو دي کې په هغه کې اتفاق دی اعلان موږ خیر سید اعلان من داس په مطلق کې کوي تاسو خبره مطلق خبره کول چې نفل جمع نشته دی په دې مسله کې تفصیلم کول پکار دي چې لکه د نفل جمع کوم ځای جایز ده او کوم ځای ناجایز ده کنه د درې کسو چې تداعی پکې نه خو ټیک دا خبره نه ده الکه درې کسانو کزه عمر خو دیو منل کنه درې کسانو کزه عمر منی چې ودرېږي کوم کزه عمر لکه درې کسان چې په نفل په جمع کې دا خو منی کنه او د دوه چې جماعت نه خو فقاهو دي کړي دي لکه درې کسان چې په جمع نفل مونږ کې هغه منی کنه دوه کسان چې تداعی پکې نه وي بیا ټیک د خیر دی مخکې خو تاسو خبرې دا وي چې نفل په جمع نه کیږي کنه تراونه به او مولوی صاحب هغه نه دا مصطلح کنه یار تاسو کې دا غم دی تاسو خبره اخر غلط تر راړوي کنه مصطلح کنه تاسو خبرې دغه سی وي کنه یار مصطلح څنګه خاطر تاسو کې مولوی صاحب محترم کله عمر ورکه تاسو خپل داوا پیش کړی په خبرو کو زبر سره رسول الله صاحب دی په ځکه کې نه مکنه تاسو د کزه عمر باره کې خپل داوا لک پیش کې تاسو څه داوا ده درجه ولا ورکي مولوی صاحب یار څنګه څنګه نه یې څه چې تاسو خپل کیږي کنه او هغه صرف یو بل غلي کوي حتی رسیدل دا ولي کول بنه کو کنه مولوی صاحب تاسو بدن سره د اخیر زماني فتاوی بن وروړي د اخیر زماني فتاوی بن تاسو وروړي نه به زه دروړم خیر دې کې کوم د مکو فقهاو حواله ورکړي فقهاو کتابونه ځان سره وروړي کنه تاسو ځان سره دروړم کته سو ماته د مولوی صاحب یو نقطه د قضا عمره کې پیش کوم کته سو قضا عمره مسله کې ماته د مجتهد نظر پیدا کنه یو لک روپے انعام بدل درکم کړه قضا عمره کې تا ماته د مجتهد کول په نفي کې پیش کو او زه به تاسو د مجتهد نه ثابتوم یو او بل دا تاسو ماته په دې کې رد پیش کوي چې څومره زور مو کې دا وره غوري د مولا علی کاری او د عبد الله لکنوی صاحب رحم الله نه علاوه تاسو سره په دې مسله کې د اچا قول نشته کې نه راشي پیش کړي او پاتې شو د لسنه د مولیانو فتاوی
هغه د هغې خپل اقوال ما باندې نه هغه نه حجت دافعه دی نه دلیل الزامي جوړېدی شي. زما خبره ووایه وایي جی جی زما خو په اشرف علي تالي اعداد الاحکام امداد الفتاوا دغه رنګې فتاوی د اوس فتاوی مولوي صاحب دا نامې ما ته مالي دا نامې موږ ته یادې دي خو تاسو دومره وکړئ که نه تاسو چې د هغې باندې اعتماد ساتئ خورا مسله کې په هغې اعتماد وساتئ که نه هغې خو دا هم وایي چې من بدل قومه فقط بدل دینه. تاسو خو ما ته نامې شروع کړي د نامې ما ته نه راځي فتاوی عثماني رحیمي یو دا ده ولنډ ووایه یو خبره کې ختم کړه چې د دیوبند ټولې فتاوی دا خبره کړې ده بس خبره زه درته وایم تاسو وختي ویل کوم چې کومه فتاوا کړم زه د نومونه یا خدای نو دا خو د څوارلسمې صدۍ فتاوی دي که نه ته دې مقلد زما د خلکو په دې خلکو په علم باندې پوه شئ تاسو په دې خلکو په علم باندې ما درته ویل چې کله د مجتهد قول نقل کوي دا مقلدین محض دي دا مقلدین دي د دې اقوال من باندې دلیل الزامي نه جوړیږي کله مجتهد قول پیش کړي فعل الراس والعين که خپل اقوال پیش کړي دا سم محللین او محرمین نه دي ونه دا شارعین دي چې ګنې دیوبند علما یو شی ته حلال وي هغه به زه حلال ګڼم او ته حرام وي هغه به زه حرام ګڼم. زه خو ابو حنیفه تم شارع نه ویم ورته شارح ویم شارح ورته ویم هغه زه محلل محرم نه ګڼم. دیوبند والا د څنګه دیوبند علما څنګه محللین محرمین وګڼم ورور لیسو تانه زه تاسو کومه تاسو وګورئ خیر او نور خبر کول کو غواړي که ترنګ وکړي ما ترنګ وکړي تاسو نه خیر دې پیسې در سره خدایا چې هر سدي محمد بل خدایا چې هر سدي محمد بدبختان دی چیوی ددی محمد بدبختان دی چیوی ددی محمد بین خدایا چیر سدی محمد تدخ بغوری محمدی محمد تدخ بغوری
زمغتاز يمني خواك يا دوادي لما طالع بلغدي محمدا لما طالع بلغدي محمدا بالخدايا بالخدايا